بسم الله الرحمن الرحیم د 400 جرنالست پروګرام کې یو ځل بیا موږ خوږو کتونکو ته هرکلی وایو. نن په سټوډیو کې موږ سره میلمه دی د تحریک لبیک صوبایي امیر ډاکټر محمد شفیق امیري صاحب. دوی ته موږ هرکلی وایو. امیري صاحب دا راته ووایه چې د مختلف جوماتونو باندې مشتمل یو پارلماني کمیټي جوړه شوه او هغوی بیا یو ترمیمي بل جوړ کړ او هغه ترمیمي بل د پارلمنټ نه پاس شو. بیا هغې کې څه غلطۍ رالو یا مطلب دا دی هغوی یو جرم وکړ، د هغه جرم ازالۍ هم وکړه او معافي هم وغوسته، په خصوص حکومت معافي وغوسته. هغې باوجود دوستا تحریک د لاهور نه روان شو اسلام آباد ته. 21 دنه پورې اسلام آباد کې ناست او مطلب د حکومت ریټ چلنج کړو. دې حوالې سره به تاسو قوم ته څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناول شهزاده جنرال را مننه شکریا ادا کوم چې ماته خبرو مقرره کړه. کوم چې 34 رکنی پارلماني بورډ او هغې چې کوم دی یو اصلاحاتي د انتخاباتو حوالې سره کوم ترمیمي بل پیش کړه، په هغې کې د ختم نبوت غوندې حساس مسله چې وه هغه وچړلې شوه. اول خو د دې مسلې حساسیت چې دی نو دا ټولو ته معلوم دی ځکه چې مسلمانان دي، په ختم نبوت باندې ایمان دی او دا هم ورته پته ده چې دا قانون داسې د شپې شپې نه دی جوړ شوی بلکې د دې دپاره د 53 نه واخله تر د 74 پورې 14,000 مسلمانانو خپلې وینې توی کړي دي، قرباني ورکړې ده او د ډېر یو لوی جدوجهد نه بعد بیا الله کریم جل جلاله پاکستان له دا موقع ورکړې ده چې دلته الحمدلله د دې په آیین او په قانون کې د ختم نبوت چې کوم دی الحمدلله دغه شی موجود دی. مسله دا ده چې معافي وغوښتې شوه. اول خو دا ده چې پارلماني چې کومه کمیټي وه هغې معافي نه ده غوښتې، هغې معافي نه ده غوښتې چې کوم د دې ارکانو، او دویمه دا ده چې هغې تر اوسه پورې متضاد بیانات راځي. تاسو به وګورئ چې کوم پارټۍ په خپله باندې راجا ظفرالحق بیان راغلی چې په دې کې جمعیت شریک دی، په دې کې جماعت اسلامي شریک دی، یعنې مذهبي جماعتونه پکې هم شریک دي. خو مذهبي جماعتونه اوسه پورې بجای د دې چې معافي غوښتې وي د قوم نه، د الله او د هغه د رسول نه، اوسه پورې هغې معافي نه ده غوښتلې. تاسو سوال کوئ چې معافي غوښتې ده. معافي چې ده حکومت هم نه ده غوښتې. حکومت صرف دومره ویلي دي چې یاره مونږ هغه ترمیم چې دی نو هغه واپس کړو. نو دا مونږ منو چې واپس شو، خو زه عام طور باندې یو سوال کومه چې یو سړي یو څیز غلا کړ او زه ورپسې رالم، ما ورته وویل چې تا غلا کړې ده. هغه اول غلا منله نه. تاسو ته به پته وي اول ټول پاټون دا وی چې هېڅ هم نه دي شوی، تاسو هسې چغې راغستې دي څه هم نه دي شوی. بیا د هغې نه پس چې کوم دی دویمه خبره دا وه چې کلیریکل غلطي شوې ده. نو موږ وایي کلیریکل غلطي خو دی یو انسان چې کوم دی چېرته مثلا مجرم لیکي هغې کې لاندې جیم نه لاندې ټکې پاتې شي، د ټایپنګ کې تیزي وشي یا بل څه چل وشي یا کاتب نه غلطي وشي محرم ته نه جوړ شي، یا نامزد امیدوار لیکي نو چېرته هغه زی د پاسه چې کوم را د پاسه نقطه یا پاتې شي نامفت نه جوړ شي. نو دغه کلیریکل غلطي ده. یو ځای نه مکمل طور باندې حلفنامه اړول، 7B 7C مکمل ختمول او د هغې حلفنامې په ځای باندې اقرارنامه راوستل، دا کلیریکل غلطي څنګه کیدی شي چې خلکو بیا دام ونیوله، دې باندې وکلا هم خبرې وکړې، آییني ماهرین هم خبرې وکړې چې کلیریکل غلطي دا نه ده. نو درېیمه دغه باندې بیا چې کوم دی دوی ووایي چې او دا چې مونږ صرف د دې دپاره چې یاره مونږ دا ټول، چونکې ما په خپله باندې زه د مذاکراتي کمیټۍ رکن وم، د 3 رکني چې کوم زمونږ مذاکراتي کمیټي وه، ما سره خپله باندې دې باندې حسن اقبال ناستو، زید حامد ناستو، رانا ثناء الله ناستو او همدارنګې نور چې کوم وزرا وه ټول ناستو. هغې ټولو دا وضاحت وکړه او بالخصوص حسن اقبال په دې باندې ډېر په دغه سره وی چې نه دا اړو غلطي شوې نه ده. نو ما چې افسوس خبره دا ده چې غلطي نه ده شوې. یو طرف ته ټول لګیا دي چې موږ یوم تشکر مناوو، ترمیم واپس شو، بل طرف ته خلک لګیا دي حکومت وایي چې نه اوس تاسو ولې راوچتېږئ چې هغه څه شوي اخو واپس شو. نو چې یو څیز غلط شوی نه دی نو واپس څنګه شو؟ خبره خو دا ده معلومیږي دا چې تاسو څه غلطي کړې وه بیا واپس شوه. اوس موږ نه وایو چې هغه شوې نه ده، موږ چې راوتي یو زمونږ د لانګ مارچ بنیاد دا و چې دا غلا کړې چا ده. د ختم نبوت په دې قانون کې د دې الفاظو تبدیلی او د دې شاته څوک دي، دا د محرک څوک دی، د چا په سازش باندې تاسو نه یې. تاسو وایئ چې موږ مسلمانان یو، موږ په دې باندې ایمان دی. زید حامد وایي چې زما ویډیو راغلی ده، موږ ورته وایي تپوس دا نه دی چې ته څه شی، موږ تا نه دا تپوس نه دی کړی چې ته آیا قادیاني که ته مسلمان یې. که موږ تا باندې دا بلیم لګولی وي تا به د هغې جواب کولی. موږ مطلب دا دی چې دا ترمیم کړی چا دی،
د دې شاته محرکات سو اسباب سو دا د چا په وینا باندې شوی دی. اوس که ته دا وایې چې واپس شو نو بس تاسو وړه احتجاج ته ضرورت نشته. اخو واپس ترویم خو واپس شو مونږ ورته وایو چې کله غلغلاو کی اول مقبلولنا بیا مو قبول کړه او قصیص چې کوم دی واپس شو نو دومره خو خلک حق لري بیا عدالتونه ولې سزا ورکوي. مال چې را واپس شو بیا دا وایي چې بیا غل وایي چې نه بس تاسو ډمانه د دې تپوس کولو حق نشته چې دا ما مال ولې پټ کړو. مونږ ورته وایو دا غلا دې ولې کړې وه. د دې دپاره که زید حامد وایي چې زه نه یم مونږ ورته خپل مجرمان نور څوک دي مونږ دا نه وایي تا ته وایي چې هم ته یې. مونږ وایي ستا د قلمدان لاندې دا کار شوی دی تو وزیر قانون او ټول مسوده تاله راله تا چانبین وکړه باقاعده په دې باندې اعتراض وشو. اعتراض نه پسم تا هغه ټیک نه کړه نو ته مجرم یې. په دې کې تر څو پورې چې د رپورټ نه راغلی هغې ملزمان نور نه نامزد شوی. ټول پاکستان کې دا قانون دی ټوله دنیا کې دا قانون دی. ریلوې حادثه وشي چرته وشي خلک ریلوې وزیر چې دی دا معطل کړه. ولې دا د غفلت دی د ټریک چې کوم دی صحیح نو دا کړی دا چل نو دا چل نو. مونږ مقصد صرف دغه او د دې راوتو مقصد هم دا و چې ختم نبوت عام مسله نه ده. دا مسله ډېره حساس ده. د دپاره صحابه کرامو 100 صحابه خپل جانونه پیش کړي دي ودونه ټوکړي ټوکړي کړي. د حضور سره په ټولو جنګونو کې 72 جنګونو کې 259 صحابه شهیدان شوي دي. یوازې د ختم نبوت دپاره 1200 صحابه په یو جنګ کې شهیدان شوي. موږ دا مسله داسې نه ده چې ته د شپې شپې په دې کې چې کوم دی کلواړو کو بیا وایي چې نه نه دا خو کلیریکل غلطي وه یا خو بس وشو واپس خو شو. الحمدلله چې پاکستان کې تر څو پورې مسلمانان موجود دي د حضور غلامان موجود دي الحمدلله له سنت و جماعت. بیا زه دې وخت کې وایم چې تحریک لبیک موجود ان شاء الله څوک به تصور هم ونه کړي په داسې قانون کې د ترمیم کول. شفیق صاحب دا ورته وایي چې مولانا فضل الرحمن خو په اسمبلی کې ودرېدو چې یاره د پارلیمنټ ته اجتماعي ګناه شوې ده نو مطلب دی چې بیا هغه دا خبره هم نه ګناه هم تصدیق کړه. بیا مطلب دی چې بشبو زوجی جماعت اسلامي یا نور مذهبي پارټو چې کوم دی په دې درنا کې یا د تحریک کې دا چې تاسو کوم وکړه دې کې تاسو د اخلاقي سپورټ هم درنه کړه او نه تاسو سره په درنه کې شرکت وکړه. دې حوالې سره تاسو وایي دا خو جیسه منلې وه چې اخلاق چې ټول اجتماعي ګناه شوې ده. اگر چې اوسې بیانات چې دي متضاد دي کله وایي سم نه دي شوی. اوس نوی بیان ما پرون کته هغې کې ویلي دي چې یاره بل ورځ ګجرګړی ته چې کوم علما کنونشن و په هغې کې ویلي دي چې دا خلک هسې راوتي دي څه چل شوی هېڅ چل هم نه دی شوی. نو ما وی یو مې تشکر موږ نو مناو کړی یو مې تشکر تا کال ورکړی چې نن یو مې تشکر مناو کې هغه ترمیم واپس شو. اول خو تاسو ویلو چې څه شوي نه دي. درې ورځې د جمعیت هم دا موقف اوس شوي نه دي. د دې باقاعده چې کوم افیشل پیجونه دي د هغې سکرین شاټ ما سره موجود دي چې هېڅ هم نه دي شوي. بیا د هغې نه پس وي چې نه یو مې تشکر مناو کې هغه واپس شو. او بیا افسوس خبره دا ده چې خپل ځان ته راړئ دی خپل ځان ته راړئ جماعت اسلامي خپل ځان ته راړئ. هغې وي دا زمونږ سنو مې د تاریخ الله کړی و دی وي دا حمدالله کړی و. حقیقت دا دی چې زه خپله باندې مې دا تپوس کړی دی د راجا ظفرالحق صاحب نه. راجا ظفرالحق صاحب چې دی یو معتمد شخصیت دی او ختم نبوت د هغه ډېره لویه قربانۍ دي. د قادیانانو خلاف د هغه ډېره لویه قربانۍ دي. زموږ په ډېر اعتماد دی. هغه خپله باندې ما ته ووې او دا خبرې هم اورېدو والا نه دي. دا بالکل آمنې سامنې څنګه زه تاسو سره ناست یم خپله باندې ته ما تپوس وکړم چې ما ته اصل واقعه د دې بیان کړه. هغه راته ووایي چې کلم دا راغې دې باندې حمدالله او طارق الله خبرې کړي دي خو باوجود د هغې دې باندې دستخطونه هم شته د دواړو. مګر ما دغه ته ووایي ما وزیر ته ووایي زید حامد ته چې تر څو پورې دې کې دا ترمیم ته واپس نه کړی ګورې دا ما ته قابل قبول نه ده چې باوجود د هغې هغه چې څنګه بهر ته ووت هغه مسوده لهرا وکړه وایي چې بس دا قانون پاس شو. موږ په دې وجه باندې وایي چې اوس دې په دې کې تر څو پورې چې دې قانون دغه نی راغلی وضاحت نی راغلی چې اصل مجرم څوک دی شاته نو دې موږ بطور د دې نه چې عمدې ګستاخ رسول دی یا عمدې د دې قانون ذمہ دار دی نه به حیثیت د وزارت قانون د نه یا غفلت شوی دی یا د دا کړې ده یا قصدن کړې ده چې ولدي څه نوم هم ورکوي خو دې چې تر څو پورې اصل مجرمان نه راغلي نو موږ چې د استعفا ورکوله هم صرف د استعفا مطالبه کوله صرف د دې دپاره. شفیق صاحب دلته سوال پیدا کېږي چې اول تاسو وایي چې راجا ظفرالحق سربراهي کومه کمیټي ده او هغوی کوم رپورټ ده چې هغه رپورټ قوم ته ښکاره کړي او بیا تاسو راغلئ اسلام آباد ته او سټیټ کې به سټیټ جوړ کړه او بیا تاسو وزیر قانون لکه د هغه د استعفا مطالبه وکړه. دلته سوال دا پیدا کېږي چې دغه 34 روپۍ کمیټۍ کې خو د نورو پارټو خلک هم وځي د هغې خلاف تاسو دغه نه کوو د پیمل نون خلاف باقاعده تاسو بعض ملګرو فټرین جاري کړي چې یاره دوی ته لکه څوک ښه ښه نو دې حوالې سره چې اول تاسو ظفرالحق صاحب د سفارشات چې کوم وو هغه کمیټۍ رپورټ مانځران ته راغوښتل او بیا تاسو اچانک د وزیر قانون د استعفا مطالبه وکړه. یو خبره دا وه چې حقیقت خو یو دا دی چې حکومت چې دی نو د
راجا ظفرالحق صاحب رپورټ چې دی هغه نه پبلش کوي نه. هغه رپورټ چې دی 24 غنټې ټایم ورکړی و، په هغې کې غالبا چې نن 50 ورځو نه سیوا وشوې، ترې 55 ورځې وشوې. یو خو دا دغه چې پبلش کوي نه. دویمه دا خبره ده چې مونږ دا نه دی ویلې چې مونږ د مسلم لیگ نون خلاف راووتو. که مسلم نون خلاف مونږ راوتې وي د حکومت خلاف، د ډېرو خلکو د تجزیه نګارو مونږ تجزیه اورېدې. پرون مونږ سره دا موقع وه، زه چې کوم اخریني مذاکراتو کې ناست یم او په هغې کې د چیف اف آرمي سټاف د طرف نه چې کوم جنرال فیض مونږ سره ناست و په هغې کې، نو پرون چې الحمدلله چې تحریک په منټونو کې په ټول ملک کې څنګه راووتل او ټول ملک یې جام کړ، په ډېر لږ وخت کې د چا تصور ګمان کې هم نه و. دا دې نه مخکې ما خپله باندې دغه ته ووایي، هغه ماله داسې په ښو الفاظو کې دمګۍ راکولې چې دا خو به مونږ دا چل وکړو، مونږ به دا چل وکړو. نو ما ورته ووایي چې دا کسان به ته پاسئ، دا په هغه وخت کې یا 3 زره دي یا 10 زره دي چې دا ته هر څومره شمارې، مې چې د دې شاته په کروړونو خلک دي او بیا ته کنټرول نه کړې. مونږ سره د کروړونو خلکو زړونه دي، مونږ سره د هغې چې کوم دی خلکو بهر خپلې ویزې دغه ډایرکټ ایرپورټ نه مونږ له راغلي دي، چېرته چې مسلمانانو بهر او هغې هلته ایسار شوي نه دي. خلکو د راولپنډۍ اسلام آباد خلکو دي، خو چې خلک په سخته کې دي او تکلیف کې دي، چې تکلیف کې دي نو هغې مونږ له د یو ټایم داسې د خوراکونه راوړي دي او هر څه خپل مینې ظاهره کړي دي. ولې تاسو ختم نبوت د حفاظت دپاره ناست یې؟ خبره دا ده چې مونږ مسلم لیگ نون خلاف نه راوتې، که راوتې وې پرون مونږ سره موقع وه، بله ورځ پرون مونږ سره موقع وه چې مونږ په دې مطالباتو کې مسلم لیگ نون ته خپای ښودلی وي. نو دا زما یقین دی چې د دې حکومت به نه وي پاتې شوی. ټول حالات دغسې زموږ په لاس کې وو. مونږ صرف په دې وجه باندې شهدام زموږ په سینو باندې دغه زخم پروت دی او دا تا روز قیامت مونږ د شهداو د دې ظلم او د دې بربریت هغه یو لحظه مونږ ته یاده ده او مونږ د شهداو د یو قطرې بدل واخلو. په دې صورت کې به نه اخلو چې زمونږ به خبره ډایرکټ چې کوم دی دې ته لاړه شي چې مونږ بس اوس شهدا نه، د شهداو چې د کوم میشن دپاره قرباني ورکړه مونږ به د دقې میشن مضبوطیا غواړو. او پرون چې مونږ د نورو استعفو مطالبه نه ده کړې، پرون چې مونږ د حکومت د غورځېدو مطالبه نه ده کړې، هغه هم صرف په دې بنیاد باندې نه ده کړې چې خلک به دا ووایي حالانکې مونږ سره شهیدان و، مونږ سره هر څه داسې جذبات و چې مونږ یو داسې کړی وی دا ټول وطن به د دې نه هم زیات چې کوم دی اړې ګړې شوی وي. نه مونږ د وطن دشمنانو، نه د دې د امن و سلامتیا دشمنانو، نه چې کوم دی مونږ د حکومت داسې چې مونږ حکومت صرف دې دپاره چې بیا به خلکو وي چې دا د حکومت دپاره ختمېدو دپاره راوتي دي. او زما به اندازه دا مو چې حکومت به هم دا غوښته چې یو داسې حالت جوړ شي چې مونږ نه یو سیاسي یتیمانان رانه جوړ شي چې دا وګوره په نیمه کې واپس رخصت کړو. نو ما چې دا دغه به مونږ ستاسو مونږ چې راغلي یو مونږ د ختم نبوت د حفاظت دپاره راوتي یو او په دې مسله باندې چې د الله په فضل سره کومه طریقې سره دا راووته او یو ښکاره شوه او ټول قوم په دې کې داسې یو موټی ودرېده، وکلا تاجر برادري ډاکټران بهره حتی چې خواجه سرا چې دي نو هغې د طرف نه مونږ ته دغه راغی چې په دې مسله کې مونږ تاسو سره یو چې په یو مسله کې دوی مخې راغلل زنانه چې دي د باقاعده خطونه راتلل پیغامات راتلل چې کله به تاسو مونږ ته اډر کوئ د صحابیاتو چې د جنګونو کیسې اخیستې دي، د صحابیاتو چې د اسلام دپاره قربانۍ ورکړي دي، مونږ ته اډر وکړئ مونږ د حضور د دین دپاره دا قربانۍ ورکوو، مونږ هم با پرده راوځو، بې پرده به نه یو، خو مونږ بس تیار یو دې دپاره چې کله حالات دې ته جوړ شو زمونږ لاس کې هر څه و چې مونږ کړی وي، مونږ وایي چې زمونږ کوم مقصد دی انشاءالله تعالی چې څو پورې د تحریک لبیک یا رسول الله نوم وي انشاءالله تعالی زما یقین دی چې څوک به تصور هم ونه کړي په د ترمیم کولو، ځکه چې ما ته اندازه ده چې زموږ مخکې هغې الحمدلله خبرې هم نه دي کړې. شفیق صاحب دا ورته ووایه چې یاد درد دوره کې شپږ اووه کسان د تحریک شهیدان شو، یو پولیس انسپکټر هم پکې شهید شو، په سلورو کسان د دوه طرف نه زخمیان شو. د دې خپلو شهداو د دې ذمهداري ولې تاسو په چا اچوئ او د دې خپلو شهداو والي سره تاسو اف آی آر په سټیټ کړی دی که په چا کړی دی که نه یې کړي دي؟ شهدا چې دي زموږ زیات دي، اووه چې دي نو دا خو چې کوم د هغې جست خاکي دي دا موږ ته میلاو شوي دي، باقي زموږ ډېر کسان چې دي نو دا اوسه پورې لاپته دي او هغې موږ سره هم تشویش نه دی چې هغه شهیدان شوي دي، خو حکومت والله اعلم د څه د وجې نه هغه پټی چې یاره دې وخت کې حالات داسې دي. بل دا ده چې زموږ د طرفه پولیس دغه چې دی هغه په دې کې د هغې د سایډه جاني نقصان نه دی شوی، جاني نقصان زموږ طرف ته شوی یو انسپکټر د پولیس نه دی شوی جي ښه جي پولیس طرفه جاني نقصان نه دی شوی او کم از کم 13 نه 14 هزار شیل چې دي په هغې کې هم زیاتره موږ میډیا ته ښودلي دي چې ایکسپایر د 11 د 12 کې ایکسپایر شوي دي، یعنې انتهایي زهریله ګیس استعمال کړی دی او د هغې باوجود چې کوم دی زموږ په سوونو کارکنان هغه مکمل د چا سترګې ډیمیج دي، د چا چې کوم دی څوک داسې طریقې سره زخمیان شوي دي چې انتهایي شدید زخمونه، د هغې باوجود چې زه په خپله باندې ووایم
چې مونږ بیا هم کوشش کړی دی د سټیج نه مونږ اعلانات کړي تاسو باقاعده زموږ په افیشل پیج باندې کتئ شئ چې مونږ بار بار ویلي دي چې ګورې کارکونانو دا زموږ وروڼه دي دې ته بس نه وایي ځکه چې هر طرفه کله یو څیز شروع شي یو ځل بیا په هغې کې خلک دې ته نه ګوري چې څنګه چلې باوجود د هغې چې مونږ غوښتې نو مونږ به د دې نه زیات لاشونه غورځولی وې چونکې زموږ وطن دی او زموږ وروڼه دي مونږ وی چې دوی بهرحال چې ظلم یې وکړه زیاتې وکړه مونږ او دوی کې به فرق دی دا چې کوم تحریم معاهده شوې ده جي که نه نو دې کې داسې خبره شته چې یاره د دواړو طرفونو بس اف آی آر دي تا به د چغتو نه کوي دغپیا نه کوي او سټیټ به د پولیس چې کوم دغپیا د هغې حوالې سره داسې خبره پکې شته زه به تاسو ته وښیم تحریري معاهده مونږ په دې کې اف آی آر چې دی نو دا چې کوم دلته کې شوي دي نو باقاعده طور باندې اف آی آر چې دی پرون هم زموږ خبرې شوي دي د ورساو سره په دې کې به دلته کې په دې کې به نامزد چې وي همدا احسان اقبال به وي او دا نور وزرا به وي دلته کې چې کوم د حکومتي او ایڈمنسټریټر کې چې کوم د دې خبرو دغه دي چونکې مونږ سره مونږ په دې باندې د یوې خبرې اعتماد نه کوو که مونږ سره وزیر اعظم هم په میز ناست وی که مونږ سره وزیر اعلی ناست وی که مونږ سره بل وزیر ناست وی په دې مونږ د یوې خبرې اعتماد هم نه کوو مونږ چې اعتماد کړی دی او ټیم هم ورکړی دی هم په پاک آرمي باندې کړی دی چې دې کې چونکې پاک آرمي منځ ته راله او په خپله پاکې جنرال صاحب راغی منځ ته او د هغه نماینده راغی مونږ له او نماینده هم چې دی نو هغه داسې و چې هغه ووایي چې مونږ د ذمهواري اخلو نو تاسو دومره وکړئ چې د قوم د مفادو د خاطره بس نور چې خون خرابه ونه شي یا نور داسې دغه ونه شي نو خیر دی مونږ په دې کې ذمهواري اخلو مونږ کمیټې جوړو کمیټې کې به زمونږ د فوج دغه وي ارکان هم وي او د ادارو به هم وي او همدا چې کوم دی نورو او دا به باقاعده طور باندې په میاشت کې دننه د ذمه دارانو د هغې چې کوم دی تعین به کوي او چې د کم په دې کې ذمه دار دي خوا هغه صدر ولې نی هغه وزیر اعظم ولې نی هغه وزیر ولې نی هغه چې کوم دی یو بل خو مګر چې څوک په دې کې دغه نو مونږه ضامن جوړیږو چې ان شاء الله تعالی په دې کې مونږ تاسو سره پوره تعاوني او دا خلک چې دي مونږ ته ویلي چې مونږ خو د دې معاف کولو والا نه یو په یو صورت باندې مګر اوس په دې وجه باندې دلته کې مونږ تاسو باندې د اعتماد کوو حالانکه زموږ اعتماد هغې باندې بالکل نشته ختم شوی دی او که هغې سره وه نو مونږ به بیا هم خپل مطالبات هم داسې تسلیمول چې تاسو ضامن یې نو مونږ به دومره وکړو چې دا کم ټایم تاسو یادوئ بس په دې ټایم کې تاسو په دې باندې به مونږ ته کمیټي به جوړه شي چې د هغې کوم رپورټ ورکړي څوک ذمه داراني نو د هغې خلاف به باقاعده طور باندې مونږ اف آی آر کوو او بیا به چې کوم دی د هغې دپاره باقاعده مونږ د سزا مطالبه کوو او دا خو که څوک دا وایي چې یاره مونږ دا معاهده کړې ده تصور کې هم نشي راتلی زموږ به نور خلک چې خپل شهیدان چې دي نو د هغې وینه به هېروي مونږ الحمدلله دومره کولی شو چې د حکومت طرف مونږ ته خپله اډر خپله افر چې تاسو د شهداو دپاره چې څه غواړئ مونږ دله درکوو د مریضانو دپاره چې څه غواړئ مونږ دله درکوو څنګه پیکیج تاسو غواړئ مونږ ته دلته ووایئ هغسې پیکیج به درته میلاویږي مونږ ورته ووایو چې مونږ یو پیکیج هم نه غواړو د شهداو کفالت به انشاءالله تحریک په خپله باندې کوي شفیق صاحب دا ته ووایي چې په دې درده کې مونږ مخصوصه کړه چې یاره لکه د پاک فوج په حق کې نارې لګېدې او د حکومت خلاف اون نارې لګېدې د فوج په حق کې چې لګېدې نو یو دا عام تاثر پیدا شو چې دا ملیټري اسټابلیشمنټ د دوی په شا ولاړ دی او دا د هغه ځای دلته کې لاهور د اسلام آباد ته دوی راوستل او دا حکومت ډیسټیبلایز کوي دې حوالې سره تاسو څه موقف دی ما خو درته اول نه ویجي چې پاک فوج سره خو مینه زما خو اندازه دا ده چې تاسو کې دا کوم دوستان چې ناست دي د هر یو سړي د زړه اواز به پاک فوج سره مینه ځکه زموږ د ملک فوج دی د انډیا نه دی د اسرائیلو نه دی د بل ځای نه دی د بل ځای نه دی نو دا خو زموږ د ملک مجاهدین دي سرحدونو باندې پراته دي او د ملک حفاظت کوي نو دې سره مینه خو زموږ د ایمان علامت دی او انشاءالله ای به ورسره او چې تر څو پورې دي د ملک او قوم حفاظت کوي او د اسلام حفاظت کوي انشاءالله تعالی زموږ به دې سره مینه وي او هر دم نارې به هم لګوو او انشاءالله تعالی چې زموږ حمایت به هم ورسره حاصل وي او شانه به شانه به هم یو کله هم چې داسې مسله راغله الله دې نه راولي د ټولو نه اول به انشاءالله شانه به شانه موږ ولاړ یو او باقي پاتې شوه چې د دې تاثر چې یاره دا دوی د حکومت دغه دپاره نو که هغه مونږ کولې نو هغه به مونږ کړی وی نو تاسو صفا دغه دی چې د یو وزیر په استعفا باندې حکومت نه خرابېده هغه صرف د هغه زمونږ یو حق و چې مونږ ته ویلي چې دا وزیر قانون دی وزیر قانون په استعفا باندې حکومت چرېم نه خرابېده بلکې حکومت خو غوښته ده چې زه مونږ خراب شو او مونږ یو دغه جوړ کړو نو که دا څیزه مونږ کولې چې د هغې به مونږ مظاهره کړې وي پرون مونږ سره د هر څه موقع وه ټول هر څه زمونږ په لاس کې و تو ډېرې پارټۍ داسې شته دي چې د هغې یو نوم دی او د یو میاشتې نه وي زه به اسلام آباد مندوم او زه به دا جام کوم او زه به دا جام کوم او سره د خپلو سرکاري وسایلو باوجود اسلام آباد جام کول خو څه کوي چې یو روډ هم جام نه کړه مونږ الحمدلله په منټونو کې دلته کې دغه شروع شو اپریشن شروع شو دلته په منټونو کې دننه یو ځای بل ځای حتی چې ټول ملک مکمل کراچۍ جام خو پنجاب جنوبي دلته پېښور الحمدلله هر طرف نو که مونږ کولې چې مونږ کولې شوه دا تاثر ځکه غلط دی خلک ورسوئ هغې کې خو نو جی که موږ وګورو د اسلام آباد های کورټ جج چې کوم دی جسټس صدیق صاحب
هغه هم په دې حواله خپل ابزرویشن ورکړي دي او پاک فوج به ترقي اشاره کړې دي او هغه هم د ریاست کې ریاست ګڼلی دی حکومت یې ترقي اشاره کړې فوج ګرځېدلی او ته ویلي چې یاره بیا استعفا ورکړې سیاست ته راشئ نو هغې حوالې سره تاسو بیا څه وایي صدیقي صاحب نه زه دا تپوس کوم چې آیا د دا خوښه وه چې شپږ اووه شهادتونه وشو یو شل د نور هم وشي خبره خو دغه طرف ته روانه وه بل طرف ته خو نه وه په کار خو دا وه چې د شکریا ادا کړې وې چې یو داسې طاقت هغه راغی الحمدلله ورسې چې کوم دی نو یو پوره من طریقې سره حل کړه بل چې دی چې کوم دی اوس دغه کېږي نو زه ورته وایم چې آیا خلکو ته تکلیف ملاوېدل دا یو غټه دا لویه خبره وه که نه د حضور زړه مبارک خفه کېده تکلیف مونږ په دې باندې نه یو زمونږ اولنی ذهن دا دی او خلکو ته بس صرف چې دا احساس راشي انشاءالله بیا به مسله اسانه شي لاره بنده شوه د هغې متبادل ډېرې لارې وې خبره خو اول دا ده چې حکومت لارې بندې کړې وې زیاتره لارې حکومت بندې کړې کنټینر یې ولګولې کنټینر یې ځای په ځای باندې لګولې وې مونږ چې کوم ځای باندې ناست وو د هغې نه مخکې ځای په ځای باندې روډونه بیل شوي وو او هغه بیا لینک میلاوېده یو ځای بل ځای ته چې دوی ښه پلان مرتب کړی وې نو هېڅ قسمه تکلیف نه جوړېده دوی دانسته طور باندې دا سیز نور هم سیوا کړ ځای په ځای باندې کنټینر یې ولګولې مخکې مونږ نه مری روډ کې څه چلو چې دوی مونږ نه بند کړی و ټول مری روډ یا د دې یارې نه چې دوی چې دا خورا نه شي یا د بل څه یارې نه خو کنټینر زموږ نه ګیر چاپېره دوی لګولې یا دې دپاره چې دوی د ګیر چاپېره نه ګاډي نه راځي او زموږ د روټۍ او د دغه ګاډي به هم دوی منې کول او بیا ضایع کول نو اول خو دوی روډ بند کړی دویمه دا ده چې د راولپنډي عوامو ته که تکلیف وي به موږ سره دومره په ودرېدی نه د جمعې په ورځ به چې کم حل و هفتې په ورځ به کم حل و اتوار په ورځ باندې هغه د لیدو قابل به ټول په کیلومیټره به دا روډ ډک و دا به همدا خلک وو چې دا به ټول راووتل د چوټۍ په ورځ باندې موږ له به راغلل درېیمه چې دا خبره ده چې په دې باندې دا تکلیف خو شته د لارې چې په کوم ملک کې لحظه په لحظه لمحه په لمحه د حضور زړه مبارک خفه کېږي ویم چې دا ټول وطن او د دې په کروړمه حصه نوره دا په یو لحظه کې خورې ریشي بیا هم د حضور د ختم نبوت سودا د دې نه ډېره لویه ده زمونږ خپله دغه دا ده او زه صدیقي صاحب ته وایم چې ته دغلته ناست او تا اوس دا دغه ورکوله چې کله د حضور په عزت او ناموس حمله وشوه ترمیم وشو تا ولې په هغه وخت کې نوټس نه اخېسته تا ولې هغه وخت کې مونږ به نه وې راوتی که نه چې په دې ملک او دې قوم کې تاسو صحیح کار کولې او تاسو د خپله کرسۍ صحیح استعمالولې زمونږ راوتو ته به ضرورت سو مونږ راوتلي یو مونږ 22 ورځې خپل دلته کې د دنیا مصروفیات مونږ تر کړي دي په یخه یخنۍ کې بارانونو ته ناستو او بیا د مرې هواګانې په مونږ باندې ډایرکټ لګېدې نو دا مونږ د خوشحالۍ دپاره ناستو چې مونږ هلته کې ځای نشته او راشه دلته کې بس سور بجاو که نه مونږ چې هلته ناستو د حضور د ختم نبوت دپاره په دې وجه ناستو چې تاسو صحیح کار نه کوئ چې تاسو چې ته اوس دا حکم کوې او اوس دا خبره کوي د خپل عزت خبره ده در سره چې آرمي چیف دې صرف په دې باندې دغه کو چې یعنې تا زما د ما پسې خبرې شوي دي دا زما تپوس ولې ونه کړم ستا عزت دومره ګران دی تا ته او چې د چا په عزت باندې حملې کېږي نو د ټولې دنیا عزتونه زما عزت او زما د مور او پلار عزت او زما د خاندان او د کروڑونو خلکو عزتونه ننګونه غیرتونه ناموسونه دا د هغې خاورو نمزار شه چې چېرته حضور علیه صلات وسلام مبارک صرف یو ځل خپل قدم مبارک ایښودلی دی چې کله د عقیدت دا جوړه شي ته به بیا د خپل عزت خبره نه کوې ته به بیا اول د حضور د عزت خبره کوې نو دلته دا وایم چې تاسو خپله ډیوټي کولی مونږ ته ضرورت سو چې دلته راتلو تاسو به دا خلک راګیر کړی وی تاسو به تپوس کړی تا سره اتارټي ده تا سره طاقت دی ته وزیر اعظم راغوښتی شي چې ته د یو لارې دپاره وزیر داخله راغوښتی شي نو ته د دې دومره ختم نبوت غوندې حساس مسلې دپاره نه شي راغوښتی چې ځان ته یې ودرې چې دا مسله ولې داسې د شا به د دې غم وکړې وزیر قانون نه شي راغوښتی چې د هغه نه تپوس وکړي چې دا ترمیم ولې شوی دی چې ته په دومره غټو زه به راشم بلاګرز له بلاګرز باندې د ځان مشهور کړه خلکو ستا مدح یې ووایي مونږ خو هغه خلک زه اوس هم وایم ته د حضور د عزت او ناموس دپاره اوس هم قدم پورته کړه زه به ستا د قدم خاورې ښکل کړم خو چې نه داسې وي نو مونږ ته اول د حضور عزت ګران دی هغه وخت کې مونږ ستا مدح وې مونږ د هغې دغه کوله چې واقعي خو مقه بلاګرز له بیا زه به افسوس سره ووایم چې هغې له سیف لاره چا ورکړه هغه ایډمنډز خو ټول ګرفتار شوي وو هغې له سیف لاره چا ورکړه چې کله په یو ملک کې قانون او بیا قانون هم صرف د حضور د عزت او د ناموس قانون که خلک هلته نه خبره کوي روزانه په دې ملک کې د هر یو قانون وایلیشن کېږي هر یو قانون مسیوز کېږي او د ورځې لس ځله کېږي کم یو نه کېږي دا جج په مخ کې چې دوه وکله ودرېږي او دا لګی دا یو په دروغ دا یو په رښتیا باندې دا څه څیز دی ستا په مخامخ هر څه کېږي خو چا ده ونه وی او د ناموس مصطفی قانون چې ته 3 کاله پس 4 کاله پس 15 کاله پس یو واقعه وشي او واقعه ولې وشي چې د دې قانون استعمال کېږي نه یو قانون خو مسیوز اله کېږي چې یوز کې خو راشي که نه بالکل اوس هر چاته پته ده چې دا ګستاخ ما ورکو حکومت لا دې ته سیف لار میلاویږي سبا به راته د سلمان رشدي غوندې ناست دي په ټي وي باندې او بیا به زموږ سینو باندې چړې راکوي نو اینه خبره دا ده چې راشه زه سر ته ورسم شفیق صاحب دا ته وایي چې د پارلیمنټ کې دا کوم مذهبي پارټۍ موجود دي یا د موجوده پارلیماني جمهوري نظام کې د دوی د کردار د تاسو په کوم نظر ګورئ ډېر انتهایي بېکاره کردار باندې
چې چاله سوره اخلاص نه ورځي اوبه د حضور د ختم نبوت مسله به د هغه په سمج کې څنګه راشي. بس صفا خبره ده. چاله د فرض مونځ نه ورځي، چاته د ماسپښین پته نه لګي چې څو رکعته فرض دي څو سنت دي، هغه ته د ختم نبوت مسله د دې احساس هم نه کېږي، هغه ته د قرآن د اهمیت احساس نه کېږي. قرآن او چې څوک زه به دا ووایم چې ډېر خلک داسې هم شته چې هغوی له مونځ هم ورځي، هغوی له دعای قنوت هم ورځي، هغوی له شپږ کلمې هم ورځي، خو هغه خلک دي چې هغوی په دې نوم باندې خو ځان کرسۍ ته ورسوه. زه درته اول خپل وایم که خلک ماله عزت راکوي او زموږ لاسونه ښکلوي، په دې موږ ته هغه چا هسې سلام هم نه وي کړی چې ته څوک یې د کوم ځای نه رالې. خو که دومره راله خلک عزت راکوي د حضور په نوم باندې راله راکوي، د اسلام په نوم راکوي، په موږ به چا خپل ذاتي نوکرۍ هم نه وي کړی، ګنده نالی به یې راباندې نه وي صفا کړی چې ما ته دومره عزت میلاویږي د حضور په نوم میلاویږي. زه د حضور نوم اخلم، زه د اسلام نوم اخلم، په دې نوم باندې ما ته عزت میلاو شو. اوس په کوم نوم ما ته عزت میلاو شو او سبا د هغې نوم د عزت خبره راشي او زه د دې کرسۍ نه لاس تاو کړم چې نه خیر دی، زه به زما نه دا کرسۍ لاړه نه شي، دا زه چې پرې ناست یم ما نه دا دغه لاړ نه شي. داسې انسان د اسلام ترجماني چرې نه شي کولی. د حضور د عزت خبره راغله، تا یو هدف برداشت قربان نه کړه، تا یو چې کوم دی وزارت قربان نه کړه، ته دومره حکومتي هغه هر څه تا ته نږدې شو چې د حضور په ختم نبوت باندې ډاکا وغورځېده. او باوجود د دې ختم نبوت خدمت خو دا نه دی چې ته صرف چوک د ختم نبوت نوم کېده او ته په دې نوم باندې خلک راغونډ کړه، په دې نوم باندې سیاست وکړه، په دې نوم باندې چې کوم دی بیا چې کله دغه خبره راشي د قربانۍ خبره راشي نو بیا همدغه غدارانو سره ملګری شه، همدغه غدارانو سره چې کوم دی لاس ورکړه. انشاءالله مونږ چې یو الحمدلله تاریخ لبیک یا رسول الله چې دی دا په دې میدان کې ولاړو، دا به تاریخ ثابته کړي، دا به تاریخ ثابته کړي که د شپږو سوو کرسو خبره م راغله، بل طرف ته د حضور د ختم نبوت خبره راغله، د یو لمحې دپاره به پکې سوچ هم نه کوي. انشاءالله تعالی به قربان. شفیق صاحب دا ورته ووایه چې د مذهبي جماعتونو باندې مشتبه MMA یو ځل بیا فعال کېږي، تاسو یو مذهبي تحریک دی او هغه اوس انتخابي سیاست کې آهسته آهسته رالو، آیا ستاسو ترجیحاتو کې دا شته چې د MMA حصه تاسو جوړ شئ که نه تاسو به الکالهدا دغه باندې پلیټفارم نه مونږ یو ځل کتلی دي یو انسان یو تجربه نه شوی نو هغه بیا هم په یو خبره باندې دوکه شي. MMA چې دی یو ځل په هغه وخت کې چې کوم دی خلکو دا خلک کامیاب کړي دي چې ډېر خلک داسې دي چې چا پېژندل هم نه چې دا څوک دي، نه الیکشن کمپین کړی دی، نه د چا دروازه ډبولې ده. چونکې زموږ عوام الحمدلله په اسلام باندې چې کوم دی شیدایان دي، د اسلام په نوم باندې هغوی ډېر دوکه کېږي، نو په دې نوم باندې دوکه وخوړه او غټې غټې سټې راوغورځولې. یو داسې ګمنام سړی راپاسېد او غټې غټې سټې چې د غاړو تاریخ کې چا تصور هم نه کېده. د اسلام په نوم باندې خلک یو ځل دوکه شوي دي، خو چې کله هغه دوکه وخوړلې شوه حق اتحاد، تاسو ما ته ووایه چې هغه اتحاد اسلام ته څه فایده ورکړه چې د اسلام په نوم باندې اسلام ته فایده څه ورکړه. او که په نقصاناتو درته زه شروع شم چې کوم نقصان یې په دې 15 کاله کې هغه وخت کې ورکړی دی، نو زه یم چې دا نقصان چې کوم دی په 100 کاله کې علماو نه خلکو زړونه ماړه شوي دي. اوس هم چې مونږ په دې نوم باندې چونکې ما د NFO الیکشن لړاوه نو همدا خبرې به کېدې، همدا خبرې به کېدې چې دا دی چې کوم دی نو د اسلام په نوم باندې وټ غواړي، دا دی د حضور په نوم باندې وټ غواړي، دا د ختم نبوت نه ما ورته زموږ بنیاد هم ختم نبوت دی. او بل دا چې مونږ ته تعلیم دا میلاو دی، د اول نه دا میلاو دی چې مونږ هر څه د حضور په نوم غواړو او د حضور په خاطر یې غواړو، مونږ ته د حضور په خاطر هر څه میلاویږي. نو دلته چې دی یعنې داسې دومره بدنام شوی دی چې د خلکو ذهن جوړول دی ته او د خلکو دا ټول خلک هر څه ته په یو تله کې اچوي چې دا هم د یوې دغه خلک دي، دی به هم سبا داسې چلو وکړي، نو یعنې نقصان کړی دی. لهذا زمونږ په خیال ګمان تصور کې هم نشته د MMA سره څه قسمه سیټ ایډجسټمنټ یا د دې سره چې کوم د اتحاد کول بالکل زمونږ تصور کې هم نشته. او دا که زمونږ چې کوم دغه دی زمونږ دروازې چې دي هغه هغسې کلو دي، که څوک زمونږ چې کوم منشور دی زمونږ منشور کې څوک داخل شي او دا من وان تسلیم کی او دا A to Z تسلیم کی، دا هغې نه پس مونږ هغه ته ویلو شو چې ته زمونږ د تحریک حصه جوړېدی شي، دا نه په بل نوم باندې نه چې کوم دی یو کېدل، نه حمایت، نه چې کوم دی چا سره نه جوړ توړ هېڅ هم نه. دا مونږ نه وایو چې نه زمونږ د تحریک ته ته نشې راتلی، مونږ وایو که زمونږ د منشور دی پړاو که زمونږ منشور سره د اتفاقي او زمونږ د دې سایې نه لاندې راتلی شي بیا صحیح ده، ورنه نور چې کوم دی نو څه قسمه دغه زمونږ. شفیق صاحب دا ورته ووایي چې ستاسو د سوچ یو ملګری ډاکټر طاهر قادري بیګا کانیډا نه رسېدلی دی، پرون ستاسو درد نام ختم شوه، معاهده مو شوه، دې حوالې سره د درد سره تعلق نه دی ځکه چې بلکې څه کله څه پېښ شي نو دا طاهر قادري صاحب د کانیډا در پاکستان ته روسي، دې حوالې سره د دې سیاست حوالې سره او دې سرګرمو تاسو په کوم نظر ګورئ چې د نیشنلي ټیم د کانیډا دی؟ اول خو الله ګواه کومه چې ما ته دا معلومات هم نه تاسو رانه خبر شوم چې یاره طاهر قادري صاحب چې دی نو هغه بېګا را رسېدلی، او دویمه دا چې
مونږ چې دی د هغه سره په چې کوم د ممتاز قادري مسله وه په هغې باندې نظریاتي اختلاف دی د هغه خپل یو نقطه نظر و او زموږ خپل نقطه نظر و هغه چې دی چې چېرته دا نور خلک وو څومره چې حکومتي لیبرل خلک دي یو هغوی دته قاتل وی او وی چې یاره دی چې کوم دی نو دا کار د ټیک نه دی کړی په هغه سوچ کې دی هم شامل و لهذا مونږ د هغه سره څه قسمه جماعتي یا سیاسي څه هماهنګي نشته او باقي دې خبرو نه زه بالکل نه یم خبر چې کومه تاسو وکړه دا تاسو ته به ډېر ښه علم چې کله هم حالات داسې شي نو هغه راشي کیدای شي تاسو به یو نظریه د یو سوچ به مې یو تحقیق به د هغې مطابق هغې نظر آخري سوال دی چې شفیق صاحب دا راته ووایي چې یاره مولانا سمیع الحق د دې علاقې یو جید علما عالم دی او د هغه مدرسې د ډېر علما فارغ التحصیل دي او ملک بر کې پیلو دي هغوی اوس د ام ام ای بجای تحریک انصاف سره اتحادي اتحاد وکړه زما سوال دا چې یاره دا مذهبي حلقې چې کوم دي دا اتحاد ته په کوم نظر ګورو بالخصوص تاسو او دا مذهبي حلقې قبولي کې که نه قبلي یو خبره خو دا ده چې کوم د نورو د متحده مجلس عمل هغه دی د هغې په نسبت باندې زما اندازه دا ده چې د سمیع الحق صاحب چې دی د هغه سوچ چې دی نو دا ښه دی او یو قسم لا د هر حکومتي خلکو خپې ښکلول او د هغې ته چې کوم دی یو ټیز پاس کېدل او ډېر یو هغې نه د ده سوچ ښه دی د دې نورو په نسبت نو زه دا وایم چې اگر چې د هغه اتحاد چې دی نو هغې ته هم زه داسې ګورم چې پکار دا وه چې هغه بل څه ته نه وی کتلی دی خپل دغه ته یې کتلی وي هغه خپل یو ځان له نو ځکه چې مونږ چې کوم دغه ته ګورو کوم اعتراضات چې په نورو باندې کېږي نو هغه په دغه پاټو باندې هم کېږي چې کومو سره دې اتحاد کوي نو زما سوچ دا دی چې د دې په نسبت ته ښه ګورم خلک به چې کوم اهل حق دي د دوی نظریاتي خلک چې دي کوم چې دا د دیوبند مکتب فکر دی او د دې نظریاتي خلک دي زما اندازه دا ده چې د دې بل جماعت په نسبت باندې به د دوی دپاره مولانا صاحب چې دی دا قابل قبول وي ډېر ډېر مننه شفیق صاحب